انشاءالله ډیره مننه مفتي صاحب. په دې اشعارو سره یو بل ډېر ګران قدر میلمه راغواړم. شاعر فرمایي چې لکه د پیاز په یو ګډون باندې شودو رانیږي، لکه د پیاز په یو ګډون باندې شودو رانیږي، داسې په هر یو حکومت کې پښتانه رانیږي. پښتونستانه زه په تا غزل لیکلی نشم، پښتونستانه زه په تا غزل لیکلی نشم، پښتونستانه ستا د نوم سره مې زړه ورانیږي. دې نه بعد بلنه ورکوم ډېر ګران قدر ښاغلی نازولی جناب خالد احساس خټک، چیرمن نیشنل بینک، چې هغوی دې تشریف راوړي او ستاسو په مخ کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولې ګلونې مشمانو او مشرانو او درنو شاعرانو ادیبانو السلام علیکم یو ځل بیا. ما په خپل ژوند کې ډېرې مشاعرې اټینډ کړي دي او تلي یو کله خوا او کله دې خوا. او بسین صاحب کېدای شي تاسو د دې تایید وکړئ چې ما په خپل ژوند کې دومره منظمه، دومره ښکلې، دومره ښایسته مشاعره نه ده لیدلی. او شاعران مې دومره ښکلي ښکلي واورېدل چې زه خپله وارخطا یم چې زه څه ووایم په دې حالاتو کې. ما نیاز واورېدو، ما تش واورېدو، ما کمر واورېدو، ما ماز واورېدو. او که چا را نوم خطا کېږي هغې بخښنه غواړم. نو موږ چې مشاعره ده زه ډېرې خبرې نه کوم، خو په اخره کې چې زه خپله موږ لکه دې حد ته رسېدلي یو چې د کوم غیر چاپېره د موږ د معاشرتي حالات دي یا روان دي، سیاسي دي یا غیر سیاسي دي او معاشرتي دي. په دې کې اخیری خبره همیشه زه دا کوم چې په کور کې د یو بل احترام وپېژنو. مور ته، پلار ته، ورور ته، خور ته، ماشومانو ته که موږ دا یو شی وپېژندو، یو بل ته مو احترام ورکړو، نو ما دا ایمان دی چې موږ هسې ښایسته خلک یو، نور به ښکلي شو. ما موبایل کې ما ګوتې والی نو رانه خراب دی. ما سره داسې څه نشته چې زه موبایل نه ووایم، خو چې ما ته څه په مغزو کې راځي وایي چې لکه سپوږمۍ به له ګړنګ راوځم کړنګ به وهم، لکه سپوږمۍ به له ګړنګ راوځم کړنګ به وهم، او لکه نغمه به له رباب راوځم تړنګ به وهم. او د ستا په ظلم که خاموش یم نن د یرې نه یم، د ستا په ظلم که خاموش یم نن د یرې نه یم، لکه مرمۍ به له ټوپک راوځم ټنګ به وهم. او یو څو ټکي نور وایي چې وخته دا بل څوک دی او که زه پخپله او که دا تی، وخته دا بل څوک دی که زه پخپله او که دا تی، چې په سر دې راته یو ویښته هم نه پرېښود ګنجی شوم. وخته دا بل څوک دی که زه پخپله او که دا تی، چې په سر دې راته یو ویښته هم نه پرېښود ګنجی شوم. د حالاتو په سور اور کې ټکنی غرما د اوړي رانه تښتي، لیونی شوم، سپېلنی شوم، سیرانی شوم. د حالاتو په سور اور کې ټکنی غرما د اوړي رانه تښتي، لیونی یم، سیرانی یم، سپېلنی یم، سوځېدلی، تړسېدلی او پړسېدلی، په سکروټو کې د غیرو که د خپلو. سپېلنی یم، سوځېدلی، تړسېدلی او پړسېدلی، په سکروټو کې د غیرو که د خپلو. لا پوی نه یم چې ولې د یرې وجود مې نه زغمي تر اوسه په تبه یم.
لا پوی نه یم چې ولې د ایرې وجود مې نزغمي تر اوسه په تبه یم او ناسوي مې ګوډګی یم ناسوي مې ګوډګی یم او په اخره کې وایي چې نارنج سپړلي دي ګلونه په سرلی راغلې نارنج سپړلي دي ګلونه په سرلی راغلې او ټوله فضا د معطره خوشبویۍ خورې دي نارنج سپړلي دي ګلونه په سرلی راغلې او ټوله فضا د معطره خوشبویۍ خورې دي او زه یې په کومه پوزه بوی کړم زما خو پوزه نشته اباسین صاحب نارنج سپړلي دي ګلونه په سرلی راغلې او ټوله فضا د معطره خوشبویۍ خورې دي زه یې په کومه پوزه بوی کړم زما خو پوزه نشته ځکه چې پوزه مې پخوا رانه پرې کړې ده د خپله لاسه ځکه چې پوزه مې پخوا رانه پرې کړې ده د خپله لاسه او اوس مې اشنا راوړې خټه ده د ډنډ له غاړې ښکاري چې ماته جوړوي ترېنه له سره پوزه پښتو کې یوه لنډۍ ده وایي چې ماته د ډنډ نه خټه راوړه چې د بې ننګه یار له پوزه جوړه کړم اوس مې اشنا راوړې خټه ده د ډنډ له غاړې او ښکاري چې ماته جوړوي ترېنه له سره پوزه بیا به د سرو پېزوان په پوزه ګرځوم ناز به کوم او ناسته به وم د یار په غېږ کې ما تر سره جوړوي له پوزه بیا به د سرو پېزوان په پوزه ګرځوم ناز به کوم ناسته به وم د یار په غېږ کې خو په کومو سترګو ډېره مننه الله مو عزت نصیب کا خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او که ما په ټکو کې داسې څه ټکی وي چې تاسو پې تندی ترې وي هغې بخښنه غواړم زنده باد اوسئ الله مو په امن په مینه او په احترام نه ډک ساته ډېره مننه